explore the world of chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्ही टॉपिक है हम स्टडी को pH and pOH स्केल زمنګ سره یو سکیل یو ساينټیسټو سورن پیټر دغه نومو دی په 1909 کې یعنی په 1909 کې یو سکیل پیش کو دغه سکیل په دغه سکیل باندې موږ څه کوو د اسید او د بیس دغه چې کم سټرینث او هغه به معیار کوو نو چې د اسید او د بیس سټرینث په معیار کوو دغه سکیل ته څه ویلو pH and pOH سکیل که فرض کا څوک ډیفینیشن د pH and د pOH سکیل کوي نو ډیفینیشن هم په دې دغه کې موجود دی ډیفینیشن به داسې کوي a scale for the measurement of the strength of acid in base هغه سکیل چې په کوم سکیل باندې د اسید او د بیس حواله سره دغه د سټرینث د حواله سره چې کوم میجرمنت منګه کوو کوم پیمایش منګه کوو هغه ته به موږ سوي pH and pOH سکیل دا یو ساينټیسټ و دغه نوم سو سورن پیټر په 1909 کې یعنی په 1909 کې دا سکیل د څه کړو پیش کړ په دې سکیل کې د یو څو رولز دغه کړو چې دا سکیل بسنګ وي اولنې رولز پکې دا و چې فار ایگزامپل زموږ سره په دې pH کې او په دې pOH کې p دی ما تاسو ته په pH کې او په pOH کې ما تاسو ته ویلو چې دا p مقصد څه شي نو دلته زمونږ سره دا پری سټینډ پاور یعنی دا p ډیرایو شوی دی رچانه پروټون نه او د دې مقصد څه شي د پوتنشل ټو بی یا پوتنشل یا پاور د p مقصد څه شي پاور یا د دې مقصد څه شي پاور یا پوتنشل او په دې ځای کې دا h څه ریپرزینټ کوي په دې دوانو کې دا p دا ریپرزینټ کوي یعنی پوتنشل یا پاور ریپرزینټ کوي خو دا هایدروجن پکې څه ریپرزینټ کوي دلته دا هایدروجن ریپرزینټ کوي هایدروجن آین او په دې ځای کې زمونږ سره دا OH ریپرزینټ کوي هایدروکسل آین یعنی زمونږ سره یو ایکو سولوشن دی او موږ وایو چې آیا زمونږ سره pH دومره دی دا pH موږ ته دا H موږ ته ریپرزینټ کوي هایدروجن آین په ایکو سولوشن او pOH موږ ته ریپرزینټ کوي هایدروکسل آین ان ایکوس سولوشن یعنی په ایکو سولوشن کې بسوي چې هایدروجن آین وي نو دا بسوي دا به pH وي او کپرس کا زمون سره هایدروکسل آین وي یعنی pOH یعنی بیس خبره کوي pH یعنی د اسید خبره کوي د چې دا کم سکیل هغه سه او د دې سکیل رینج او یعنی د 0 نه سٹارټ کړو د 14 نه پورې د سکیل رینج د 0 نه واخله د 14 نه پورې ډیجټس د څه کړو د څه لیکلو د ساينټیسټ مخ تاسو دا خبره وکړه چې strength of acid and base لپاره یعنی زمونږ سره دا اسید strong acid دی کدا اسید weak acid دی کدا base strong base دی او کدا اس دا کم بیس چې موږ هغه سره دا weak base دی یعنی یا strong base دی او یا weak base دی د موږ strength وایو نو په دې په سکیل په ذریعہ باندې موږ د اسید بیس strength یعنی دا څه کو دا ګورو د سکیل طرف درازو فرست اف آل د 0 نه سٹارټ کړو ما تاسو دا خبره کړو چې د 0 نه سٹارټ کړو ډیجټ یې سلیکټ کړو د څو پورې اپ ټو 14 د 0 نه سٹارټ کړو د 14 نه پورې او بیا الټي دغه واغستو د 0 نه سٹارټ کو او داسې بیا د 14 نه پورې واغستو د دې ځکه نه چې د 0 نه سٹارټ کو د 14 نه پورې واغستو د pH ورکو دله څه ورکو دله pH ورکو په دې سکیل کې دا د pH لپاره سلیکټ بیا د هغه سایډ نه چې د 0 نه سٹارټ کړی دی د دې 14 نه پورې نو دله pOH ورکو pOH او pH د یو بل الټه دي ځکه د دوانه یو بل ته الټه لیکي مینز چې pH کله سیوا کیږي اټس مین هغه سولوشن به بیسیسټی طرف ته نو چې بیسیسټی طرف ته ځي نو څه جلب کیږي یعنی pH سیوا کېدو څه جلب کیږي دا سولوشن ما بیسیسټی طرف ته ځي خو الته د pOH چې کوم ویلیو وي هغه به کم وي او دا کم لاندې چې د 1 نه سٹارټ واغسو 10 raised to power minus 1 10 raised to power minus 2 and 10 raised to power minus 14
د دې پورې هم مې انسي ولیکلي خو دا پی ایچ او کم پی او ایچ دا خو یو بل ته الټه ولیکړو خو اوس زموږ سره دا کم پی ایچ دی دا پی ایچ رابره او دا لاندې هایدروجن آین کنسنټریشن دی یعنی هایدروجن آین دی دا په پاور کې چې موږ ته کم دغه کې دا هایدروجن آین نو دا دواړه یو بل ته دغه وګورئ کې 0 1 بیا زموږ سره سره 1 10 raised to power minus 1 داسې دا دواړه داسې ولیک 10 raised to power minus 14 اوس په دې سکیل باندې ځان پوهیږئ دا خو د دې سکیل هغه سکیل به موږ څنګه رایټ کوو څنګه به لیکو نو دا سکیل خو موږ ولیکو اوس په دې سکیل باندې به ځان پوهه کوو چې آیا زموږ سره په دې سکیل کې به دا ویلیو موږ ته ایسډ ښیي او که بیس ښیي یا که ایسډ موږ ته ښیي دا به موږ ته سټرانګ ایسډ ښیي او که نه ویک ایسډ به ښیي یا به ویک بیس ښیي یا به سټرانګ بیس ښیي نو دا خبره ذهن کې کېدو او د ټیبل ته لږ هغه ورسره وګورئ که فرض کا دا بره زموږ سره څه شی پی او ایچ دی که فرض کا زموږ سره د پی ایچ کم ویلي وه هغه څه وه هغه کمه وه د څونه کمه وه د 3 نه کمه وې که فرض کا زموږ سره د پی ایچ ویلیو د 3 نه کمه وه یا 3 پورې وه دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره سټرانګ ایسډ وي او د دې بیس دغه ته وګورئ که فرض کا زموږ سره ویلیو د 11 نه سیوا وه د 14 نه پورې وه په پی او ایچ کې نو دا به زموږ سره هم سټرانګ ایسډ وي او یا هایدروجن آین کې ورته وګورئ که فرض کا زموږ سره دا ویلیو په څه کې وه 10 raised to power minus 3 پورې وه نو دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره سټرانګ ایسډ وي نو په دې درې واړو کې ما تاسو ته ویل که فرض کا پی او ایچ د 0 نه یا د 4 نه کم و که د 4 نه کم و هر یو څومره و که فرض کا 2 3 و که هر څه دا به سټرانګ ایسډ وي چې څومره 0 طرف ته پی ایچ راځي ایسیډیټي سټرانګ کي ځکه چې د هایدروجن آین کنسنټریشن اینڈ د پی ایچ چې کوم ویلیو دا د دې انورس ریلیشن دی د دې خبرې مقصد دا دی چې څومره هایدروجن آین کنسنټریشن په یو ایکو سولوشن کې په یو واټر کې زیات پروډیوس کېدو هغومره به ویلیو کم وي اټس مین دیس از سټرانګ ایسډ دا به څه وي دا به سټرانګ ایسډ وي خو که فرض کا پی او ایچ ویلیو سیوا وه نو یې ګوره دلته د پی او ایچ ویلیو سره سیوا ده نو چې پی او ایچ ویلیو سیوا وه ایسیډیټي به څه وي ایسیډیټي به سیوا چې پی او ایچ ویلیو کمه وه بیسیډیټي به سیوا خو چې د پی او ایچ ویلیو سیوا وه 14 د 11 نه واخله 14 پورې وه ته پوه شه چې دا د سټرانګ ایسډ خبره کوي دا ایسډ سټرانګ دی او که فرض که آینایزیشن ډېر شوی فار ایگزامپل موږ یو دوه ایسډ راواخیستو او هغه ایسډ موږ واټر ته ورواچول په دې واټر کې زموږ سره یو ایسډ و هغه کمپلیټلی آیونایز شوی چې کمپلیټلی آیونایز شوی د دې خبرې مقصد دا دی چې دی به آینز ډېر ورکړي نو چې آینز به ډېر ورکړي نو هغه به زموږ سره څه سټرانګ ایسډ وي د هغه ویلیو به څه وي د هغه ویلیو به کمه وي د هغې دا پی ایچ ویلیو به څه وي کمه وي بیا زموږ سره د دې 11 پورې وشو د دې پورې پوه شئ ها بیا د دې ځای نه بعد زموږ سره 10 دی 9 دی n 8 دی په ریورس باندې او په دې ځای کې 4 دی 5 دی n 6 دی که په پی ایچ کې دا منظومه چې زموږ سره دا زموږ سره پی ایچ دی په پی ایچ کې موږ د 4 نه واخله د 6 پورې ځو او یا په پی او ایچ کې د 8 نه واخله د څو پورې ځو د 10 پورې ځو الټه ووایه نو د دې ځای پر دا چې کوم ویلیو راغله دا ویلیو به زموږ سره څه وي په دې کې به زموږ سره ویک ایسډ وي دا ویلیو چې د کوم ایسډ راغله هغه ایسډ به ویک ایسډ وي سټرانګ ایسډ ډیفینیشن موږ کړو چې سټرانګ ایسډ موږ څه ته وایو سټرانګ ایسډ موږ هغې ته وایو چې دا به په ایکو سولوشن کې کمپلیټلی ډیزالو شوی او دا ویک ایسډ به موږ څه ته وایو ویک ایسډ به دا موږ هغې ته وایو چې دا به کمپلیټلی نه څه شوی ډیسوسیټ شوی آینایز شوی او په دې هایدروجن آین یعنی د دې کنسنټریشن به څومره وي د دې کنسنټریشن به دومره وي هایدروجن آین چې کومه ویلیو ده نو 10 raised to power minus 4 نه واخله 10 raised to power minus 6 پورې دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره ویک ایسډ وي اوس په دې ځای کې ما یو ویلیو پرېښوی دی 10 raised to power څه دی 10 raised to power minus 7 دی
او بل سره 7 دی او بل هم 7 دی یعنی د پی ایچ او د پی او ایچ چې کوم ویلیو دا هغه دواړه سیم دي یعنی دواړه 7 دي او که فرض که موږ دلته وګورو نو دلته هم 10 raised to power minus 7 راغلی ټول 7 دي نو څه شو چې کله د پی ایچ او د پی او ایچ ویلیو سیم شو ته پوه شه چې په هغه ځای کې به زموږ سره کم یو سولوشن هم راشي کم یو سیز هم راشي هغه به زموږ سره نیوټرل وي نو دا کم ویلیو دا زموږ سره نیوټرل ده یعنی ما تاسو ته په سټرانګ ایسډ په سټرانګ بیس کې یا ما تاسو ته په دغه کې خبرې کړې وه په اټو آینایزیشن په لیکچر کې ما تاسو ته دا خبرې کړې وه که فرض که د پی ایچ اینډ د پی او ایچ ویلیو څه شوی شوی دواړه یو بل بیلنس کو نو دغه سلوشن به نیوټرل سلوشن وي نو ځکه زه دا خبره کوم هغه خبره ما د دې سکیل نه کوله خو دا لیکچر ما نه سټډي کړی تاسو ته ما نه ایکسپلین کړی اوس به بیا تاسو وایي چې کله د پی ایچ اینډ د پی او ایچ ویلیو سیم راغله دغه سلوشن به څه وي دغه سلوشن به نیوټرل سلوشن او هایدروجن آین کنسنټریشن کې به د دې ویلیو څه وي د دې ویلیو به وي 10 raised to power minus 7 بیا اوس موږ په پی ایچ کې د دې 7 نه برځو چې د 7 نه لاړ شو د 11 پورې یعنی د پی ایچ ویلیو چې کله د 7 نه سیوا شي د 11 پورې نو اوس دا خبره ذهن کې کېده وایي چې دا 7 چې کوم دی دا یو باونډري ده دا سره یو باونډري ده څنګه باونډري ده که پرس کا د دې 7 پی ایچ ویلیو سکیږي سیوا کیږي دا خبره به کم طرف ته اوړي دا خبره به بیس طرف ته اوړي یا به سټرانګ بیس وي او یا به ویک بیس وي که پرس کا د دې بارډر نه د دې 7 نه د پی ایچ ویلیو دې طرف ته راغلی یعنی 6 شو 5 شو 4 شو 3 شو 2 شو 1 شو دې خبرې مقصد به دا وي چې دا د ایسډ خبره کوي نو دې طرف ته به موږ د ایسډ بحث کوو او هغه طرف ته به موږ څه بحث کوو هغه طرف ته به موږ د بیس پاس کوو او دا به کې یو بارډر دی دغه بارډر ته ایگزیکټ بارډر به داسې وي دا به زموږ سره نیوټرل وي چې کله ویلیو د 8 نه واخله د 11 پورې شوه د پی ایچ ویلیو نو دا به زموږ سره ویک بیس وي او یا داسې ویلی شم که فرض که د پی او ایچ ویلیو زموږ سره د 3 نه واخله د 6 پورې وه د 7 نه سیوا نه وه د 3 نه واخله د 6 پورې وه نو دا به زموږ سره هم ویک بیس وي بیا لاس نمبر زموږ سره څه شی که فرض که د 12 نه واخله د 14 پورې یعنی د پی ایچ ویلیو د 14 پورې ورسېده نو دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زموږ سره ایسیډیټي کمیږي ایسیډیټي مکمل کمیږي بیا زموږ سره څه سیوا کېږي بیا زموږ سره بیسیسټي سیوا کېږي خو که فرض که د پی او ایچ ویلیو کمه وه د 2 نه کمه وه او یا د 12 نه سیوا وه یا 12 وه یا د 2 نه کمه وه یا 2 وه یا د 12 نه سیوا وه یا 12 وه په پی ایچ کې نو دا به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره سټرانګ بیس وي دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره سټرانګ بیس دی دا زموږ سره څه دي ټول سټرانګ بیس او که فرض که هایدروجن آین کنسنټریشن د 12 نه سیوا شو یعنی 10 raised to power minus 12 یا 10 raised to power minus 13 یا 10 raised to power minus 14 د 14 طرف ته راتلو نو بیا به هم زموږ سره څه زموږ سره به ایسیډیټي کمې وي او بیسیسټي به زموږ سره څه وي سیوا یعنې زموږ سره به دا څه وي دا به زموږ سره سټرانګ بیس وي اوس زه یو خبره کوم د دې سکیل نه ما یو 2-3 خبرې راوباسلې او دا ډېر زیات اهم دي د ایم سی کیوز لپاره البته دا د سیکنډ ایئر چې کوم چیپټرز دي د هغه لپاره هم ډېر زیات مست دي که پرس که زه داسې خبره وکړم چې د پی ایچ ویلیو انکریز کېږي یعنی پی ایچ ویلیو سیوا کېده چې کله د پی ایچ ویلیو سیوا کېږي نو زموږ سره به څه کېږي زموږ سره بیس چې کوم وي بیس بس یعنی سټرانګ بیسیسټي طرف ته ځي خبره به بیسیسټي طرف ته ځي پرې ټیبل باندې زموږ سره پی ایچ ویلیو 0 ده که فرض که د پی ایچ ویلیو داسې سیوا کېږي نو ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دا بیس به سټرانګ طرف ته راځي یعنی بیسیسټي به سیوا کېږي خو ایسیډیټي به کمېږي نو که فرض که زه داسې لاړ شم د لیفټ نه رایټ طرف ته یعنی د 0 نه واخله د 14 طرف ته په پی ایچ کې داسې لاړ شم نو زموږ سره به څه چل کېږي د پی ایچ ویلیو انکریز شوه خو د هغه سره بیسیسټي شوه سیوا شوه دا پوینټ نوٹ کړئ اسې نه تاسو داسې وایئ که فرض که د پی ایچ ویلیو سیوا کېږي اسې نه چې تاسو داسې وایئ چې د پی ایچ ویلیو سیوا کېږي د هغه سره به
एसिडिटी سیوا کیږي نه د پی ایچ او زمونږ سره د ایسیډیټي چې کوم ریلیشن دی هغه انورس ریلیشن دی که فرض که پی ایچ کم و نو زمونږ سره به سترانګ ایسیډ وي که پی ایچ سیوا کېدو ورو به ایسیډ کمیږي بیس طرف ته به خبرې ځي نو پی ایچ دا انورس ریلیشن دی چا سره دا د ایسیډ سره انورس ریلیشن دی او پی ایچ ډایرکټلی ریلیشن دی چا سره د بیس سره یعنی چې څومره پی ایچ سیوا کېږي هومره به بیس زمونږ سره سترانګ وي بل پوینټ ته اوس وګورئ دویم نمبر پوینټ پکې دا دی که فرض کا زمونږ سره د پی ایچ ویلیو کمیږي نو چې کله پی ایچ ویلیو کمه شوه زمونږ سره به ایسیډ سترانګ ایسیډ وي چې کله زمونږ سره د پی ایچ ویلیو څه شی شوه پی ایچ ویلیو کمه شوه نو چې کله د پی ایچ ویلیو کمه شوه دا به څه وي سترانګ ایسیډ وي ایسیډیټي به څه کېږي ایسیډیټي به کمیږي ایسیډیټي به سیوا کېږي د پی ایچ ویلیو څه شي شوه پی ایچ ویلیو ډیکریز شوه نو زمونږ سره به دغه ایسیډیټي چې کوم سټرینث دی هغه به انکریز وي ایسیډیټي چې کوم سټرینث وي هغه به څه وي انکریز وي اټس مین دغه ایسیډ به سترانګ ایسیډ وي چې کله پی ایچ زمونږ سره کم خو که فرض کا زمونږ سره پی ایچ کم و نو دا به زمونږ سره سترانګ بیس وي او که ویک بیس وي ایسیډ خو سترانګ شو خو بیس به څه وي بیس به څه وي بیس به زمونږ سره ویک بیس وي ځکه دې خو وګورئ چې کله د پی ایچ ویلیو فار ایگزامپل 14 شوه نو زمونږ سره سترانګ بیس شو خو که فرض که د پی ایچ ویلیو کمیږي دلته راغله پی ایچ ویلیو کمه شوه نو بیا زمونږ سره څه شی شو بیا زمونږ سره ویک بیس شو که نه شو خو چې د دې 7 نه نور هم کمیږي بیا به ورو ورو ایسیډ سټارټ کېږي چې ایسیډ سټارټ کېږي چې 0 ته راغله نو زمونږ سره به څه وي زمونږ سره به سترانګ ایسیډ وي بیا بله خبره وکړو که فرض کا په دې سکیل کې زمونږ سره څه وي د پی او ایچ ویلیو کمه وه نو که پی او ایچ ویلیو دې ته وګورئ د پی او ایچ ویلیو سره کمه نه نو زمونږ سره به سترانګ څه وي زمونږ سره سترانګ بیس وي فرض که موږ داسې وګورو دې خورا شو د پی ایچ ویلیو مکمل سیوا شوه د پی او ایچ ویلیو دا د چا څه ویلیو ده پی او ایچ ویلیو چې د پی او ایچ مکمل سیوا شوه نو د دې خبرې مقصد دا دی چې دا به زموږ سره سترانګ ایسیډ وي دې خو وګوره دا زموږ سره سترانګ ایسیډ شو په دې سکیل کې وګوره دا زموږ سره څه شي شو دا زموږ سره سترانګ ایسیډ شو خو که فرض که په دې سکیل کې موږ داسې وګورو د پی او ایچ ویلیو 7 ته راغله او د پی ایچ هم ویلیو 7 ده نو دا خو دواړه یو بل بینس کې ما تاسو دا خبره کړې وه چې زموږ سره واټر مالیکیول په دې کې زموږ سره د پی او ایچ آین کنسنټریشن دا هغه ویلیو 7 راغلی وه او سو هایدروجن آین کنسنټریشن 10⁻⁻7 او که فرض که موږ د او ایچ ویلیو ګورو د او ایچ ویلیو هم زموږ سره 7 راغلی وه نو زموږ سره د دې 10⁻⁻7 هم دا ده means چې زمونږ سره د هایدروجن آین کنسنټریشن is equal to hydroxyl ion concentration دا دواړه یو بل څه کوي بیلنس کوي چې کله دواړه یو بل بیلنس کوي نو دا به زمونږ سره یو سپیشي راولي هغه سپیشي ته به موږ څه وایو نیوټرل سپیشي او هغه نیوټرل سپیشي زمونږ سره څه شی دی واټر ما تاسو ته یو څو اگزامپل لیکلي دي په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ چې آی زمونږ سره دا اگزامپل کم یو زمونږ سره سترانګ ایسیډ دی او سترانګ بیس دی اوس به تاسو ته په خپله پته ولګي ما راغستی دی NaOH ما راغستی دی دا زمونږ سره بیس دی دغه پی ایچ ویلیو زمونږ سره 14 ده نو چې کله پی ایچ ویلیو 14 وي دا به زمونږ سره کم ایسیډ وي دا به زمونږ سره سترانګ ایسیډ وي کلیر شو دویم نمبر زمونږ سره بلډ دی د بلډ پی ایچ ویلیو زمونږ سره 7.4 یعنی 7.4 مینز چې 7 ته نږدې ده نو پی ایچ زمونږ بلډ چې کوم ده 7.4 ده یعنی د 7 نه دې طرف ته بس موږ یې په 7 کې دا زیات اخلو نو زمونږ سره بلډ څه شی دا زمونږ سره زیات نیوټرل کې راځي دا زمونږ سره نیوټرل ټیک شو دغه پی ایچ ویلیو څونه دومره بیا زمونږ سره رین واټر اوس موږ وایو هغه رین واټر چې کوم رین واټر ته موږ ایسیډک رین وایو ایسیډک رین نو د هغې پی ایچ ویلیو څومره ده د هغې پی ایچ ویلیو ده 5.6 نو 5.6 په کوم ځای کې ده 5.6 په دې ځای کې ده نو 5.6 دا زموږ سره کوم یو ایسیډ دی دا زموږ سره ویک ایسیډ کې راځي کلیر شوی بیا زموږ سره دی وینیګر موږ څه ته وایو وینیګر موږ سرکې ته وایو د دې فارموله ده د سرکې فارموله ده
CH3 COOH دا د سرکې فارموله ده دې ته موږ څه وایو سرکه وایو عامه سرکه چې کومه ده. اوس د دې سرکې چې کوم pH دی د 2.4 نه واخله د 3.4 پورې نو د 2.4 په دې ځای کې راځي 2.4 نه واخله 3.4 نو دا په کم اسید کې راځي دا په سترونګ اسید کې راځي نو زموږ سره دغه کم یو اسید دی وینیګر د دې د pH ویلیو چې کومه ده په سترونګ اسید کې راځي زیات دا موږ په څه کې دغه کړی ده دا موږ په ویک اسید کې موږ دغه کړی دی شامل کړی دی وینیګر ولې وینیګر سرکه موږ په ویک اسید کې ځکه شامل کړی دی چې موږ د ارهینیس کنسپټ مطابق داسې ویلو چې کله زموږ سره یو اسید هغه موږ واټر ته ورواچو هغه پارشلی آینایز شي نو هغه به زموږ سره ویک اسید وي نو دا زموږ سره پارشلی آینایز شوی دا زموږ سره ځکه ویک اسید دی د دې دا کم ویلیو چې دا د 3 کراس کوي 3.4 نه ده یعنی 3.4 نه اخوا کېږي نو ځکه دا زموږ سره په ویک اسید کې راځي پوه شوې بیا زموږ سره 5 نمبر زموږ سره سټامک چې کوم اسید دی په سټامک کې چې کوم HCl موجود وي نو دغه HCl زموږ سره د هغه رینج دی د هغه pH رینج دی د 1 نه واخله د 3 پورې نو د 1 نه واخله د 3 پورې دا خو زموږ سره سټرونګ اسید دی د HCl چې کوم په سټامک کې موجود وي هغه ګورئ زموږ سره د هغه سټرونګ اسید کې راځي بیا زموږ سره هغه HCl موږ چې د عام تیزاب چې ورته وایو دغه HCl موږ بیا نو دغه HCl دغه ویلیو سره دغه ویلیو زموږ سره 0 ده یعنی دغه ویلیو دغه pH زموږ سره 0 دی نو چې pH زموږ سره 0 دی نو دا زموږ سره نور هم سټرونګ دی چې د چا ویلیو 0 وه نو د ټولو نه سټرونګ به هغه وي نو اوس په دې ځای کې زموږ سره که موږ سوچ وکړو دلته POH څه شی و دلته د NaOH زموږ سره pH څه شی و 14 خو POH څه شی و 0 نو چې POH هم 0 نو بیا به هم زموږ سره سټرونګ بیس وي او که پرس کا pH هم 0 نو بیا به زموږ سره سټرونګ اسید وي POH 0 سټرونګ بیس او pH 0 سټرونګ اسید POH سیوا و سټرونګ اسید POH کم و سټرونګ بیس pH سیوا و سټرونګ بیس دوه خبره ټیکي دي دغه MCQs د ځان سره یاد ساتئ